رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من غش فلیس منی یا فلیس منا، څوک چې ملاوت کوي دا زمونږ نه دی، قربان کا بزان. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د مشرانو قدر وکې او په وړو باندې رحم وکې، قربان کا بزان. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ شریعت وی چې کم متلا دروغ مه وایه، قربان کې بزان. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ملاوت مه کوي، قربان کې بزان. رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ مه وایه، قربان کې پیزان. یعنی د هغه محبوب سره د مینې تقاضا ده چې د هغه کوم چاحت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ستانه غواړي هغه ته کې دقه محبت دی. یاد لرئ دا هم چې دغه مینه به هغه وي چې هغې ته الله مینه وي، چې هغې ته الله محبت وي، هغه نه چې زه ورته محبت ویم. بعضې کارونه به زه کوم هغې ته به زه محبت ویم، او بعضې کارونه هغه دي چې هغې ته به الله او د هغه د رسول محبت وي. نو په دې آیت کې دا یو پرنسپل آیت دی، یو داسې ماسټر کی دا چې دې کې موږ ته دا ښوولي دي چې د محبت هغه تقاضا څه ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې قل، الله سبحانه وتعالی نبی علیہ السلام ته وایي چې قل د امت ته ووایه، د قام ته ووایه ان کنتم تحبون الله. ای خلکو، نبی علیہ السلام بیا مخکې کلام کوي، ای خلکو کو تاسو الله سره مینه لرونکي یې، کو چېرې تاسو غواړئ چې موږ الله څخه مینه وکړو، نو فتبعوني، زه د هغه رالیږلی شوی پیغمبر یم، فتبعوني، زما اتباع وکړئ. زه چې درته کومې خبرې کوم، زه چې درته کومې فیصلې وروم، تاسو په هغې باندې عمل وکړئ، نو تاسو به دې خبرې لایق شئ چې ستاسو متعلق خلک دا او چې دا محب رسول صلی الله علیه وسلم دی. یحببکم الله، او په بدله کې به تاسو سره الله پاک مینه وکړي. نو ما سره مینه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خاتم النبیین چې ما سره مینه دا ده چې زما د ارشاداتو د دې قرآن حکیم اتباع دې وکړي. زه چې څنګه ژوند تېروم، زه چې کومې خبرې کوم، د دې اتباع دې وکړي شي. نو الله سبحانه وتعالی وایي چې کم کس ستا اتباع کوي، ای خوږ پیغمبره صلی الله علیه وسلم، کم خلک چې ستا اتباع کوي، نو زه به هغوی سره هم مینه وکړم. دا یو پرنسپل آیت دی. په بدله کې به تا ته څه میلاویږي؟ صرف الله پاک به در سره مینه کوي؟ نه، ورپسې نورې خبرې هم دي. مینه به در سره هم کوي. الله پاک وایي ویغفر لکم، تاسو بخښنه به وکړي. تاسو چې کوم ګناهونه کړي الله پاک به هغه کور کړي، ذنوبکم، ستاسو ګناهونه. والله غفور الرحیم، او الله پاک بخونکی مهربانه دی. د کومو خلکو دپاره؟ د هغه خلکو دپاره څوک چې د پیغمبر اتباع وکړي. نو نبی علیہ السلام سره محبت څه شی دی؟ د هغه اتباع. یاد لرئ هغه مینه چې په هغې کې اتباع نه وي، چې په هغې کې اطاعت نه وي، دا د محبت نه خالی دا. بله خبر ده مونږ به ورته محبت وایو، خلک به ورته محبت وایي، خو شریعت هغې ته محبت نه وایي. شریعت هغې ته محبت وایي چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وي، د هغه اتباع وي. اکو په غم خاده په شکل کې وي، وګوره کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اتباع ده. قربان کا په هغې باندې ځان ورکه، په سر پایې ورکه چې ما کې مړی وشو، زه به هغه طریقه اپناوم چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده. په دشمنو کې وګوره هغه طریقه وګوره. فتبعوني، پیغمبر به تا ته ولاړ دی، تا به وایي چې فتبعوني، دشمني راله، فتبعوني، اوکې زما اتباع. غلطي د چا نه وشو، د چا په رشتهدارۍ کې یا په بل څه کې چېرته غلطي وشو، فتبعوني، د پیغمبر سره رویه وه، هغه رویه ته مې اختیار کړه، ورکه پې سر پرکړه، قربان که ځان. د دیوبند یو ډېر ستر عالم ډېره ښکلې خبره کړې ده. وي د محبت، بعضې خلک د محبت دعوې کوي، خو اصلي محبت هغه دی. دا یو ډېره زبردسته خبره یې کړې ده چې اصلي محبت هغه دی چې په هغې کې د محبوب مرضي له په هغې باندې سړی ځان قربان کړي. د محبوب مرضي څه ده چې په هغې باندې ځان قربان کړي. زما پلار سره به محبت دا وي چې هغه څه غواړي زما نه، ما ته کوم نصیحتونه کوي، دا د هغه مرضي ده که نه، زه په هغې باندې ځان قربان کړم. پلار سره دا مینه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من غش فلیس منی یا فلیس منا، څوک چې ملاوت کوي دا زمونږ نه دی، قربان که پې ځان. تکړه شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د مشرانو قدر وکې او په وړو باندې رحم وکې، قربان که پې ځان. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ شریعت وی چې کم متله دروغ مه وایه، قربان کې پې ځان. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ملاوت مه کوئ، قربان کې پې ځان. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دروغ مه وایه، قربان کې پې ځان. یعنی د هغه محبوب سره د مینې تقاضا دا چې د هغه کوم چاحت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه تانه غواړي هغه ته کې دقه محبت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیده په قرآن کې بیان شوې ده چې قل انما ادعو ربي ولا اشرک به احدا. قربان شله دی آیت نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارک دی چې پیغمبر د قام ته وایي اے خلکو، زه په غم کې په تکلیف کې یو الله ته سوال کوم،
زه شرک نه کوم د دې رویې نه قربان شه دا ستا محبوب هم دا غواړي قربان شه د دې نه په دې باندې سر ورکا او په دې باندې چې کوم دینو ته ثابت قدم پاتې شه دا د محبت تقاضا زمونږ په ټولنې کې د محبت تقاضې نور څه ګڼلې شوي دي هغه زمونږ غلطۍ دی الله سبحانه وتعالی مونږ دا تقاضا کوي الله په مونږ باندې مینو ځکه داسې خوږ پیغمبر مونږ ته راولېږه او هغه خوږ پیغمبر په دې امت باندې بیا مینو رحمت للعالمین ورته ویلي شوي دي دې ځای کې یو بنیادي خبره واورئ انبیا علیهم السلام استقبال د ټولو پیغمبرانو د هر پیغمبر استقبال مطلب چې کله هغه ټولنې ته راغلی دی ناغه چې کله څه خبرې کړي دي سمې خبرې کړي دي خو ریفورمرز کنه مصلحین ای به سم خبره کوله هغه قام استهزاء داوی مذاق هر پیغمبر تاسو وګورئ په تیرا خاتم النبیین رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق هغه بسوي ويقولون مضارع صيغه دی با وی یا په مستقبل کې وای دا خبره بکای ويقولون او دی وای انه لمجنون دا خو لیونی دی تاسو ګور الیاذ بالله څومره غټه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق کی الله سبحانه وتعالى ويقولون او دوی ټول وای د جمع صيغه انه چې بشک دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لمجنون د مجنون معنی موږ څه کوو موږ اوله کا پیریان پر راغلي دي جن ورته خطر دي مازغه کار نه کوي الیاذ بالله هغه پیغمبر خاتم النبیین د متعلق داسې غلطه قسمه خبره کوي کوله ورسول الله صلی الله علیه وسلم ریاکشن څه دي جواب ورته ورکوي په استدلال باندې سوچ کوي غور او فکر کوي نو د هر پیغمبر هغه جواب هم د دې خبرو کړی دي بلکې الله پاک کړی چې دا مجنون نه دی اے خلکو دا مجنون نه دی په استدلال باندې خبر کې خبر تاسو غور وکړئ بیا مزید چې مخکې موږ زونه سوالات په تاسو نه کوم دا ځان نه کوم او تاسو نه کوم سورم چې کتون کې دا سوالات زره غوي نه کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم قاتل عالم او رحمت عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت عالم ټول جهان د پاره هغه رحمتو مینوا فکرو د مینی چې د مینی ذکر براغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بغیر نیمګړه د امینه چې مینه تصور راشي لکه مونږ وکړه بس سم مینه را رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مینناک شخصیتو چې د غیر مسلم ماشومان به ځان سره روچت کړل یا په اس باندې سورلی کې یا په خر باندې سورلی کې زیات تر راځي چې په اوخه باندې سورلی کې هغه به ځان سره کینه ول خپل به کړل مونږ بداسیو د نن سبا زمانه دای ز ډېرې خبرې کوم زما کردار هغه شانت نه دي نو فتبعونی پیغمبر سره خلکو پیغمبر سره د مینې داوی کوي اے خلکو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فتبعونی چې څوک اتباع کوي نه دا په خپل داوا کې رښتینی دي مونږ د غیر مسلم ماشومان بخکل کو مونږ خپل ماشومان نه خپل د غیر مسلم ماشومان به خپل کو ز خپل بچی ځان تر نه دې کوم نو پردي بچی په ځان تر نه دې کوم او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کور د زی واپسې زی په لار باندې ماشومان ولا مخه ته ورزي ځان سره کینی او مینه ولا ور کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قاتل عالم نو عالم د پاره هغه داسې هتیار نه استعمال کړي چې عالم یې ډیسټروي کړي تباہ کړي بلکې د سوکاله خبره کړي دا د امن خبره کړي دا د پرمختګ خبره کړي دا د جنگ خلاف خبره کړي دا د عدم تشدد خبره کړي دا ناغه رحمت عالم د عالم د پاره هغه رحمتو دا الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين ډیر خصوصي احسان په موږ باندې کړی دی چې داسې قسمه شخصیت هغه د کائنات ته ور کړی دی دا لوی نعمت دی بیا سوال دا پیدا کیږي تاسو مالا جواب راکو چې هغه قاتل عالم نو بلکې رحمت عالم و رحمت عالم نو رحمت عالم سوک کی دی شي رحمت عالم سوکو رسول الله ولیو زکا چې د تکلیف باوجود هغه چاله تکلیف نه ور کړی تکلیف باوجود هغه خلک معاف کړی دي مال سوک تکلیف را کی ما ته سوک کنزول کی ما ته یو کنزول کی شپږ ورته زنور وکم باید چې د پیغمبر د کردار سفیر شم هر وګړی د امت مسلمه د پیغمبر علی السلام د کردار سفیر شي ولی رحمت عالم نفرت په محبت کې بدل ک دشمنه پر اورولې کې بدل کړلې او موږ چې چاته د شروانه وینو نو کوشش هم دا وی حسم دا کو د نن سبا دای د نن سبا مسلمان کوشش دا کوي چې ورولي او ځکه کې جوړه دا کوشش کوم چې اگر ورولي په دشمنه کې بدل کم هغه صلح په جنگ کې بدل کم اگر ورولي په نفرت کې او په بغض کې او په طرفګنه کې بدل کم او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې د خپل نفس هغه داسې نفي کړي وا چې د الله پر رنگ کې داسې رنگ شوی چې د سوکاله خبره به کوله د جنگ خلاف خبره به کوله چې غیر مسلم برا پاسې د په باندې به فیصله کول چې دی به دروغ نه در فیصله به ټیک دی په دې کې دروغ نه وي کنزلې ورته کړی دي
کنزل ورته کړی دي پیغمبر علی السلام ته کنزل شوی ما ته خو څه کنزلو کی هغه ته کنزل کړی شوی دي او صحابه ته تعلیم ورکړي چې تاسو رد عمل مو پیش کوي فاصبر علی ما یقولون فاصبر صبر علی ما یقولون چې څه خبر کی په دې معنی ته ثابت صبر اختیار کا صبر نه کار واخله نو چې دا ټول کریکٹرز پکې او نو دا غي نه پس الله سبحانه و تعالی فرمای انک لعلی خلق عظیم اے خوک پیغمبره اے حبیبا صلی الله علیه وسلم ته د کردار د اخلاق چې کله ذکر راځي نو دستانه بلند بل سوکستانه ستا داسې کردار دی ستا داسې خصلت دی چې الله سبحانه و تعالی په دلیل ورکړي ما ته په دلیل نه ورکو داغه په کردار باندې الله سبحانه و تعالی د داسې کردار ولا سړي شر وسره کیږي شر نه کوي کنزل ورته کیږي د کنزل جواب په کنزل باندې نه کوي تشدد باندې نه راځي کوشش کوي چې معافي کی کوشش کوي چې هغه روانه هغه په محبت کې بدلی کی دوه قسم خلق وي په دنیا کې دنیا چې کله نو جوړه شوی په دوه قسم خلق وي یو وی داعی ال الخير یو وی داعی ال الخير یو داوی هغه ټول عمر هغه کوشش کوي چې د شر طرف ته خلق بوزي دې دوه فرق تاسو ته ځخېما خلکو په خپل کتاب کې علماء محققین علما په خپل کتاب کې ډېر خپل تفسیر کړی دا وی زبرت اول د هغه دغه خبرو کوم چې کوم د شر والا طرف ته خلق را بلی هغه کس کوي هغه وی چې خلق ختم کا خلق لوگوں کو کاٹ دینا خلق ختم کا ځان نه کټ کا زما د جسم یو سره الله ځان نه کټ کا دا الیاس خان ځان نه کټ کا دا عبدالصمد ځان نه کټ کا دا دې څه کوي دې شر کوي دې خلق ځان نه کټ کوي او دای ال الخير کوشش کوي چې دا خلق ځان کې زم کی دی اسپنج دې کوشش کوي چې دا عبدالصمد خو په غلطه لار روان دی بالکل د شریعت خلاف روان دی او کوشش مې دا وي چې په تا مې زړه خو چې تا ځان سره زم کم تا کتاب او سنت طرف تراولم دې ته وایي داعی الی الخیر او همدغه هغه آیت تاسو ټولو ته یاد دی ومن احسن قولا ممن دعا الی الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین دی به کوشش کوي چې خبره وکړي او الله سبحانه و تعالی دغه کس تعریف کوي داعی الی الخیر دا هغه کس نه زیاته ښکلې ښایسته خبره د چا کې دی شي چې هغه خلقه د الله طرف ته راولي په سوکاله طرف ته راولي وعمل صالحا او صالح عمل وقال انني من المسلمين بیا وی چې زه زم تابعداران چې دا کم شر ولا دي صرف د حال تصور کی چې بس اوس د مړې باندې زغل شم بس ختمه کم د شریعت خلاف روان دي د دین خلاف روان دي بس د مړې ولا را دغه کوم رین غاړه بس ختمه کم د صرف د حال سوچ کوي او چې کم دایر الخير د مستقبلم سوچ کوي د کوشش کوي چې د باندې خواري کوي کوشش ورته کوي چې د ایجوکیټ کم چې دا خپل خبره نه وړي دا خبره تیزه کړي دا خبره غلطه کړي دا دی وسره کینی او په خطر کې سره ادفع بالتي هي احسن په اصول باندې عملو کې چې کوم قرآن حکیم خلې او ځان طرف ته راولي پیغمبرانو پسې توقیم کړی شوی د پیغمبرانو مذاق اورو شوی کله ورته وی دا جادوګر دی ما ته خو څوک جادوګر وي زه په څومره غوسه کېږم ورته د پیغمبر علی السلام تاسو هغه نفسیات طلب وګورئ پیغمبر علی السلام امن والا انسان دی سم دم روان دی په لاره یو ورته ته مسحوري ته باندې جادو کړی شوی دی بل ورته وی ته چې کوم نو شاعري بل ورته وی کاهني څوک ورته سوی څوک ورته سوی کنزلي بدره دی ورته وی څوک په خزل غورځي څوک په سکي څوک په سکي او داغه کردار سره اوس جواب دی چې داغه جواب هغه داري قرآن حکیم دی جواب ته اعراض وی فاعرض عن الجاهلين بس جاهل خلق سره مين خلا بس دا غلار زي پرېدا ځکه قرآن حکیم وی واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ور هغه ځکه کوم سلامته خبره کوي چې کنزل ورته کیږي بدر دی وته ویل کیږي دی ورته وی یاره بس سلام علیکم په سلامته سره دا هغه زین اوزي بعض محققین وی چې سلام من دي ځکه حال دی اندې چې کله قالو هغه خبره کوي هغه خبرو کې سلامتی وي بیا ورته ویل کته تاسو د تیزه خبره کوي زدا خبره نه کوي دا مطلب یو دار چې حال د په خبرو کې تشدد نه وي د په خبرو کې نفرت نه وي د په خبرو کې کرک نه وي یو دا مطلب د مطلب دار چې په سلامتی سره دا غزنه بس لاړ شي دوه معنی تاسو واغشتي شي او کو دې فرض کا ریسپانس هم ورکی هغه جاهلان ولا ناغه کې سلامتی هغه کې د دعوت یو پهلو وي یعنی دې کې یو بهترین تفسیر یو محقق عالم کړه او دعوتی تصویر باندې خرابه دای به کنزل نه کوي دای به بدرد نه وي او کو تا وکړل نو تا د دعوت د کارخانه ته ډیر غټ نقصان ور تا درې بدرد وي خو دعوت ته نقصان ورسي دعوت داسې یو ملنګي لاین دی چې تا ته بس هر څه کنځلې برته کوي بدرد برته وي خو ته بچ کم نه په اخلاقی لیول باندې بکلا قدرې قران دینه ډک دی ځکه خو الله سبحانه و تعالی دوی فصبر علی ما یقول علی ما کې انکلوسیویټی دا الذین دی ما یقول چې سم وي ما یقفصبر علی ما یقولون صبر وکړه
کوشش کوي دا شر والا دای د خپل خلکم غیر کی ځان نه کټ کوي او دا بل کوشش کوي چې دا پردیم خپل شي دای ال خیر سګار کی چې دا پردیم خپل شي چې دا په صحیح لاین باندې راشي کوشش وسره کوي خواري وسره کوي ځکه چې الله سبحانه وتعالى ویلیم دي وما عليك الا البلاغ وما علينا الا البلاغ. اے پیغمبر ټینشن ماخله پریشانه کېږم ستا کار سره پر رسول او پیغمبر هغه کې دومره پریشانه شوی دی چې هغه لګیا دی اخري حد پوری کوشش کوي چې داخله د جهنم نه بچي. ګوره کنزل ورته کوي او هغه سره بیا وسره ناشته سم خبره وته کوي دښمنی وسره خلک کوي او دی وسره بیا دښمنی نه کوي او ته سوکاله خبره کوي د امن خبره کوي د پرمختګ خبره کوي. نو مونږ دی ولې فتبعون کې ولې نه کوو مونږ داسې ولې نه کوو مونږ ته خو سخت خبره وکي نو بس بیا مونږ آگ بګوله شو تشدد باندې راشو. عبد الله بن ابي سلول د مدینی خلکو کوشش وکړو چې دا خو ډېر زیات چالاک دی او ډېر قابل سړی دی خپل سیاسي مشر کو بادشاه به کو سیاسي مشر به کو. په دې دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو. نو دا مدینی چې کوم مسلمانانو هغه خو نبی رسول الله ډېر زیات ایز ا پولیټیکل لیډر ډېر زیات اهمیت ورکو ته پته ولګي چې دا خو زما حیثیت اړه حیثیت نشته ټول خلک راضي او د نبی رسول الله سره کینی پاسي نه دغه مشروطي لګه شان ختم شو هغه لیډرشپ د خلکو نه منو دی راغی او دا ایز ا پلانینګ په تور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کیناسته وته زم اسلام راولم تاسو خو ډېر اوچت کردار ولې تاسو ډېر اوچت ولې منافقت کو نبی رسول الله ولا بس اسلام قبول کو بس بیعت وشو اسلام قبول شو. په مختلفو موقعو باندې بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې والی دنه به پکې کوشش وکاو کله به د خود متعلق ورته کنزل کول کله به د نبی اسلام ذات پس خبرې کولې کله به صحابه پس به کنزل کول ایون ډېر بده خبرې ما په خلینو را دي چې هغه به کمی خبرې کولې ودا راغلي دي مړه د مکه راغلي دي له حکمرانی ورکو نور غلط الفاظ به استعمالول هغه الفاظ استعمالول نه غواړم د صحابه متعلق به خبرې کولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق به ډېر غلط خبرې کول. یو ورځ سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ ډېر سخت بیمارو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سواری غالبا خرو باغې باندې سور شو او داغه تپوس لته چې لار کې د عبد الله بن ابي د رسول د کور په لار کې واقع کېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور راغی د سر یو قلا غونډه کې جوړه و راغی نه دنه غیر چا پیره خلک ناشتي ځکه چې دی یو پولیټیکل لیډر خو حسابې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلې نه کوشو او هغه سره کېناسته ورته وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلام به واچو پاغوي باندې سلام واچو دا غینه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران څخه حصہ تلاوت کړل هغه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چرتم ته الته به د قران خبره کوله نو الته د قران خبره چې څنګه شروع کړله او نبی رسول الله چې کله خاموش شو د عبد الله بن ابي ورته سوی وی اے سړیا ته هغه خلکو ته قران ولې بیان چې تانه د مطالبه نه کړه ته هم دانو لري قران بیان کا کوستا قران سو اوري طالب ال ترادل د تر قران مونږ ته ولې شروع کړ انداز چک کې لکه دا څومره ډیګریډینګ او څومره ګستاخانه انداز کې بیزته انداز کې دی لګیا لري ورته دوی چې دا تاسو کې تا نن تاسو کړی چې زمونږ قران تزړ کېږي طالب درځو تا ته بیا موږ جرا شمو ته قران بیان کا یا موږ ال درشو ال ته موږ ته قران بیان موږ ته دا چل بیا مکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول خبره ووري خاموش هیڅ جواب ورنکو دا غزنه لاړ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام ور ریاکشن ال تور نه ولی کسان وسرینو ولی دا غزور نو دا اس خبره دا سنوا خدا د پیغمبرانه صفت دا دی د نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دلته ثابت شو غره قتل دا څه خبره موت ته سکو کی موت معاف کو مونږ ته ورګر اعظم د پسې ماما کاکا ته و جنگ جګړه وسره کو رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ جګړه نه کړ دا زموږ د پاره ډېر یو غټ سبق دی. بیا بل طرف تراشه مساله رالا فرض کچا بد ردی وی یا داسې بل سواقع شو د دین نسو خلاف روان دي نو دوه دې کې خبرې دي توس انتقام اخلي او یا د مسلې حل ګوري سوال لاري دا ډېر ضروری سوال دی. عبد الصمد سه اخو دې خو او کړ زه انتقام اخلم او کنه دا مسله حل کول غواړي آیا مرګ د مسلې حل دی مرګ د مسلې حل نه دی زبا کوشش کوم چې دا مسله حل کوم نو پیغمبرانو کوشش کړی چې دا مسله حل چې دی ماته مجنون و چې مجنون راته نه وي دی ماته ساحر و چې ساحر راته نه وي دی ماته لیونی و چې لیونی وته نه وي په استدلال باندې را ثابت کی په خپل کردار سره دا ثابت کی چې لکه تا خو موږ ته پساسي لګي دا ډېر عظیم سړی دی دا څه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کردار د مسلې حل طرف معاملہ بوتلا او کو فرض کا انتقام غشتون انتقام خو ډېر آسانو زمونږ خلک انتقام واخلي خو مسله حل نه کړله
او انتقام دی واغشته مسلې سیوا کیږي دا څوک روزانه خلک څوک یو ځنه مسله راشي کله بل ځنه مسله راشي وجه دا ده چې موږ د مسلې حل طرف ته کوشش نه کړي او یو پیغمبرانه سوچ هم نه لري چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او په سوره احزاب کې 48 نمبر آیت چې کور دلال شي تلاوت یې ډیر خپل آیت دی ولا تطع الکافرین او د کافرانو ته اطاعت مکوا والمنافقین او منافقانو اطاعت مکوا ودا اذاهم او پرې د دوی تکلیفونه پرې ده جواب مو ورکوا ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا جواب مو ورکوا د تکلیفونه پرې ده وتوکل علی الله وکفا بالله وکیلا او په الله باندې باور ساته الله پاک خو وکیل د کارساز د نگران د دوی سره بګوري د قیامت پورس بیا په فتح مکه دا سورا شه د اسلامي تاریخ یو ډیره غټه واقعه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه از فاتح راغی او هغه خلکو چې چا ورته مجنون ویلیو چا ورته لیونی ویلیو چا ورته کنزل کړیو چا ورته بدرت ویلیو چا ولا کور والا اهل بیت پسې خبرې کړې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او هغه طرف ته هغه ګروپ هم ولاړ دی او پاغي باندې دا هغه چې کوم رب په لګېدل دي چې اوس په موږ سره سکی اوس په موږ یو وجني ما هو چا ولا تر وجل لري چا وته کنزل کړی چا وته سکړی دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خوا درال هغه د عام د معافی اعلان داسې بسوکو دا هغه پیغمبرو چې مونږه امتیانو نو فتبیونی کنزل ورته شي دي هغه خلکو په کنزل ورته کړي وي بدره دی ورته ویلي او په فتح مکه په موقع باندې ټول معافی اعلان باید چې مونږ په کور کې د معافی اعلان وکړو کولی شو مونږ په یو وړو کې کور کې د معافی اعلان نشو کولی چې لکه ټول مې معاف کړي بس مانه غلطي شوی دی دا اعتراف مونږ کولی شو ډیر کم خلک داسې دي بلکې ما خو زه نه اول زنه شم کولی باید چې کم ځای کې زمونږ شخړې دي زمونږ روانې دي په کور کې روانه ده باید چې مونږ دا سنت تازه کو فتبیونی کې چې لکه ټول مې معاف کړي تا ما سره زیاتې کړو معاف مې کړي تا ما سره زیاتې کړو معاف مې کړي ولا عافینا عن الناس د مؤمنانو تعریف دا بیان کړی شی په سوره آل عمران کې غالبا چې ولا عافینا عن الناس دا مؤمنان هغه خلک ولا عافینا عن الناس یاد کړی دي نه چې د خپل مکتب فکر ولا د معافي کوي نه چې خپل کلیوال ته معافي کوي نه چې خپل وطن وال ته معافي کوي ولا عافینا عن الناس چې ناس کې هر ټول راضي چې هر چا نه غلطي وشي ناغه معافي ورته کوي یو واقع سدي سي کې چې هغه لکه دروغ چا تړلی پیغمبر پسې یا بل چا پسې دین پسې دروغ تړلی نو یو وکیره اوس دغه سړي خو دروغ او تړل کنه د ترقی پس کې دا خلک هغه ډیسکس کوي او شیر کوي بار بار نه هغه ته پرمختګ ملي ترقی ملي په فیسبوک باندې فرض کوي خبر راغی مونږ ټول دړه شیر کوم می شیر کوا عبدالصمد خبر نه دی عبدالصمد هم ته خبر شي طلحه خبر نه طلحه هم ته خبر شي عیسام ته خبر شي او دوی بار بار شیر کوي بزرګونو ملګری تاسو سره بس په هغه سیس فارز انها بس پرې دا مشیر کوا هغه ولته بدرت ویلی دي غلط خبره کړې دا زبام په نولج کې نه و ادم خبر ک بلم خبر ک فرض کيو کتاب دی غلط تی تاسو ماخله بس هغه سودا بنه خرسيږي مونږ ولې هغه سیس ګورو مونږ ولې هغه سیس شیر کو غلط سیس به مسلمانان ګوره غیر مسلم لګي شي فرض کا یا داسې غلط خلق لګي شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غلط خبرو کې هغه یو فرد واحد دی شیرینګ ولا موت اګو موت مشورتیا کو می شیر کوا می ډیسکس کوا خبره ختم شوله اده دی لایق نه لري چې هغه ډیسکس کړی شي داسې کس هغه موږ دومره ډیسکس کو چې هغه پروموشن مونږ کو او نبی علیہ السلام بیا ته خطاب شوی دی چې ورته وی چې تا ادفع بالتي هي احسن او ورته وی ولا تستوي الحسنه ولا سيئه دا خواله او دا بدواله دا نیکی او برایی دا برابر نشي کېدی او پسې وی ادفع بالتي هي احسن دا برای جواب په خطر کې سره ورک ادفع بالتي احسن نو خاوند په خطر کې سره جواب ورکی کنه خزر په خطر کې سره جواب ورکی قاری صاحب په خطر کې سره جواب ورکی دای دی په خطر کې سره جواب ورکی مناظر صاحب په خطر کې سره جواب ورکی پروفیسر صاحب په خطر کې سره جواب ورکی ټیچر د په خطر کې سره جواب ورکی ډاکټر د په خطر کې سره جواب ورکی وکیل په خطر کې سره جواب ورکی دا حکم هو عام دی ادفع بالتي هي احسن نو دې فائدہ وسی رزلټ پسې چې موږ داسې کوو چې موږ په نرمه سره خبرې کوو نو ګوره رزلټ ډیر مزیدار دی فواصل د تاسو راشه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم چې ته داسې کې نو ډیره دشمنی ده نه هغه دشمنی په محبت کې بدل شي حمیم څه ته وایي حمیم د دوست لپاره د ملګری لپاره مختلف الفاظ په قران حکیم کې راغلي رفیق صدیق خلیل حمیم دا فرندشپ د لپاره عربی زبان ډیره ریچ ده موږ د صرف دوست یا می یار دی او زموږ د ټکټو غوړې صدیق رفیق حمیم حمیم څه ته ویلی شي حمیم هغه ملګری ته ویلی چې ستا ډېر ګرم جوش وي چې ته ووینې که نه ته داسې جوش دی دا مینه وي زړه د جوش وي لکه دا مې یار دی او په عربی ژبه کې ګلالي به حمیم به هغه باران ته وي
هغه باران ته چې کله ډېر ډیسپریټ پوزیشن کې باران شو لکه خشکسالي به وه شګه به ډېره زیاته چې کوم دی نو ګرمه شوه چې کوم باران به خلک به حمیم هغه باران به څه چلو هغه باران به راغی نو پر شګه باندې به راپرېوته دا شګه به یې یخه کړله هغه ګرم جوشي شو هغه روانې چې کوم بېګاړ پیدا شي هغه ځای به یخ کړو ښکلي ښکلي بوټي به راوختل نو اوس هم زما د ستا روانه راغلی دا ته بل مسلک والی یا بل چېته مذهب والی زما ستا دومره روانه راله نو الله سبحانه وتعالی وایي ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه دشمني ده كانه ولي حمیم چې ته زما ګرم جوش یار شي دوست شي تاسو وګورئ سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ رویه څه وه د اسلام پهله خلافو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کردار کم طرف ته راوسته ګرم جوش دوست شو که نه شو دا چې دا ټول صحابه یو مثال مې درکړ نو موږ دا څیزونه موږ بالکل د سلیبس نه ایستلي چې دا غونته کې رویه موږ اختیار کړو فبما رحمت من الله لنت لهم د الله په فضل باندې ای خوږ پیغمبره صلی الله علیه وسلم ای خاتم النبیین د الله په فضل ته ډېر زیات نرمې شفیقې ولو كنت او کو چارې فظا غلیظ القلب سخت طبیعت دی تو هر ټایم د په تندي باندې 12 بجې وي سخت زړه دې ډېر سختو لن فدو من حولک دا صحابه به ټول تانه تښتېدلي غور وکړې ټول به تانه ستا ګیر چاپېره به څوک هم پاتې نو څوک هم نه پاتې کېدل ټول به تانه تلي دا بعضې صحابو نه غلطي شي وه ډېره غټه غلطي ته شي نو هغې باره کوي فاعفو عنهم دې ته معافي وکړه معافی کړه والعافین عن الناس واستغفر لهم او بخنه ورله غواړه بخنه ورله غواړه مونږ چا نه غلطي وشي زه باسل بخنه غواړم زه معاف کوم زه معاف کولو ته تیار نیم او بیا الله سبحانه وتعالی وشاورهم فی الامر بخنم پرېږده استغفار هم یو سیټ تکا مشورې هم ته غواړه ځان سره انکلوسیو پالیسی وچلوه سب کو ساتھ لے کر چلنا دې ته وي نو موږ به خبرې کوو کلام به کوو دا د ولی خان یو خبر را یاده شوه وي هغه به وي که نه وي چې کومه غوټه په لاس باندې پرانیستل کېږي هغه څوک غاښ له نه وړي نه تشدد به نه نځي موږ به کوشش کوو چې کلام وکړو موږ ټول انسانانو زما ګلالي سره څه شخړه راله موږ به کلام کوو زه د سره ټوپک ولې رالم دما پسې ټوپک ولې موږ به خبرې کوو موږ انسانانو موږ ځناوران نو او خوشحال خان بابا وایي دا جرګه هم ده ګورې ښه دا خبرې کول دا جرګه ده زه په راځئ چې په خپلو خفه شویو ملګرو باندې جرګه وکړو ما را روان وخت کې انشاءالله کوشش کړم دی زه په دې خپلو ملګرو ګرځم جرګه وبې کوم زه به ورته په دې خپو هم پروزم چې هلکه بس پرېږدې دا جنګ شار پرېږدې اما را روان وخت کې به تاسو ټول وینئ تاسو ټول باندې به زه ګرځم چې دا کم خبرې دا ټول مونږ په خولا کړو یو ځای شو او جرګه شو مکالمه وکړو ادفع بالتي احسن مونږ انسانانو چې ماډل هم نه پیش کړي هسې مه لګیا اوسئ چې زه موحد یم او زه مسلمان یم ماډل به پیش کړې خوشحال خان بابا وایي بې جرګې نه به هېڅ کار په لاس وانخلې بې جرګې نه به هېڅ کار په لاس وانخلې که خبر وې د جرګې په برکت ګوره پښتانه یو مونږه چې مونږ باندې څوک جرګه وکړي راپسې راشي نو ګوره چېرته یو جرګه ناکامه شوې نه ده جرګه خلکه قبوله کړي داسې ده خو داسې نه ده نو راځئ چې مونږ په یو بل باندې جرګه شو او مونږ دا رویو کې دا لږ سړی کړو دا تشدد چې دا مونږ پرېږدو او هغه د باچا خان بابا خبره به یو کېږو نور کېږو نور ختمېږو داسې وخت را روان دی چې بس مونږ به ختم شو دا رویو کې لږ شان نرمي لږ د خبرې جانچ پړتال چا سخته خبره وکړه لږ وګوره فتبینو لږ وګوره د سیاق سره سباق سره څه پسې منظر دی ولې دا خبره کړې شوې ده آوټ اف کانټیکس خو نه ده سیاق سباق کتل پکار دي هر یو څیز زمونږ دا معامله به ټیک شي ګنې داسې وخت را روان دی الله دې ما غلط کړي کومه خبره کوم داسې وخت را روان دی چې بس ټول خلک به یو بل به وژني بس خبره به ختم شي هغه به داسې وخت به در باندې راشي چې د چرګانو غونډه کې به وجلې کېږي او تپوس به هم څوک نه د دې ګند نه د دې مصیبت نه به مونږ اوزو پرونه ما په یو ځای کې خبره کوله چې په یو کوی کې خلک پراته دي که نه ټول پراته دي ګند ترک پکې پروت دی عیسی په کوی ته پرېوته نو د پسې به زه راشی ورغورځوم چې دې زه بار طرف ته بار یې کړم دارنګ د نبی علیه السلام مثال ورکړی دی چې د قرآن مثال هم دی مونږ په ګند کې پراتو په کفر او شرک کې په غلطې رویې په تشدد کې مونږ پراتو شدت پسندۍ کې مونږ پراتو نو د قرآن دا رسۍ به داسې ورغورځئ واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا دا رسۍ به مونږ داسې ونیسو مونږ به دغه ګند نه روځو بیا به زموږ شعوري لیول بره شي بیا به مونږ انټلیکچوال نو په دې به عمل کوو انشاءالله کوشش وکړئ چې خپلو بچو ته خپل ګیر چاپېره تاسو د عدم تشدد دا پیغام دا خور کې بارک الله لي ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم